Hello, dear all. This video and this playlist is only for Pashtun people, so non-Pashto speakers may skip this. دا پلیلیست چې کوم دی په دې کې زما دا میشن دی چې په دې کې به زه خپل پښتون کمیونټي ته ارتفیشل انټیلیجنس ډېر په اسانو الفاظو کې ښیم او ډېر په اسانو الفاظو کې او د سټارټ نه واله تر اخره پورې د بیسکس نه واله تر ایډوانس پورې ټوټل به ورته زه سټپ بای سټپ ښیم. نو د دې دا یو کوم میشن چې ما روان کړی دی په دې کې ما دا سوچ وکړو چې یاره ولې نه زموږ پښتانه چې د کوم دی هغه د ارتفیشل انټیلیجنس کوم چې ماډرن ایجوکیشن دی د پریزنټ ټایم دا دې ولې نه په خپله ژبه کې زده کړي ځکه چې انګلیش هم زموږ زیاتر پښتنو ته ګران وي او دغه شانتې اردو هم صحیح زیاتو کسانو ته نه ورځي یا پرې پوهېږي نه یا ګین کوي صحیح نه. نو ما ویل چې زه په ساده پښتو کې چې کوم دی ارتفیشل انټیلیجنس د سټارټ نه واخله او تر اخره پورې دغه کوم دا جلی ورکړم. نو اول له ټول نه اول خو زما انټروډکشن دی. زما نوم جواد احمد دی او زه د پاک آسټریا فخرشولې انسټیټیوټ اف اپلایډ ساینسز اینډ ټیکنالوژي سټوډنټ یم او د دې سره سره ځان خپل جاب هم کوم د ډرون ټیک پرایویټ لیمیټډ کمپنی سره اے آی انجینیر کار کوم د هغوی سره مختلف پراجیکټ دي چې په هغې سره زه هغې کې زه انګیجډ یم او د دې سره سره کوم سینو پارک سنټر فار ارټیفیشل انټیلیجنس چې دی نو د هغې په هغې کې زه ریسرچ اسسټنټ یم. نو زما یو براډ نالج دی په دې فیلډ کې او دغه شانتې زه پارټ ټایم جاب د ډرون ټیک سره کوم. فزیکلي زه په لیب کې ناست یم او آلریډي زما ډیګري ارټیفیشل انټیلیجنس ده. نو انشاءالله تاسو ته به زه ښه کوالټي کنټینټس درکوم او فرام سټارټ ټو اینډ اینډ فرام بیسک ټو ایډوانس چې کوم دی ارټیفیشل انټیلیجنس به انشاءالله زه تاسو ته ښیم. ها نو اولنی لیکچر به زمونږ وي دا به یو جنرال لیکچر وي چې په دې کې به زه تاسو ته وایم چې ارټیفیشل انټیلیجنس وایي څه ته، دا کار څنګه کوي او دا دومره اهم ولې دی، دا دومره ضروري ولې دی. انټروډکشن آلریډي تاسو ته ما وویل. ها واټ از ارټیفیشل انټیلیجنس؟ ارټیفیشل انټیلیجنس په ساده الفاظو کې یو مشین له چې کوم دی د انساني ذهانت ورکولو ته دې ته وایي ارټیفیشل انټیلیجنس. اوس انساني ذهانت څه څیز دی؟ انساني ذهانت چې کوم دی هغه ریزنینګ دی، هغه لرنینګ دی، هغه پرابلم سالوینګ دی، هغه ډیسیژن میکینګ دی. چې کله په یو مشین کې دا خصوصیات راشي نو دې ته موږ وایو ارټیفیشل انټیلیجنس. په ډېرو ساده الفاظو کې مو پوه کړئ. ها اوس د اے آی کیپیبلیټیز څه دي، مطلب د دې صلاحیت څه دی یا دا کار څنګه کوي. نو اے آی چې کوم دی دا اصل کې د ډیټا نه پیټرنز یادوي. د ډیټا نه چې کوم دی دا دغه یادوي، دا لرنینګ کوي او دا ریزنینګ کوي. دغه شانتې لکه څنګه چې یو ډیبیټ سټارټ یو ریزنینګ سټارټ د مختلفو کسانو په منځ کې، نو دغه شانتې یو مشین لم صلاحیت ورکول دي چې دا دغه شانتې ریزنینګ وکړي او اډاپټ ټو نیو سچویشنز. مطلب څنګه چې کوم دی د ټایم تېرېدو سره یو انسان چینج کېږي، دغه شانتې یو مشین به چې کوم دی خپل ځان څنګه اډاپټ کړي د نیو سچویشن سره. solve complex problems autonomously. automatically کوم complex problems به چې هغه artificial intelligence یعنی یو مشین چې کوم دی هغه solve کوي. نو learning پکې راځي، reasoning پکې راځي او problem solving پکې راځي. مطلب learning به یو مشین کوي، خپل پرفارمنس به امپروو کوي او دغه شانتې ریزنینګ پکې راځي، څنګه به هغه کنکلوژنز اخلي، څنګه به هغه د بل مشین سره یا د هیومن سره هغه انټریکشن کوي او د هغې نه به بیټر سلوشنز راوباسي. پرابلم سالوینګ دله یو پرابلم ورکړی شي نو دا به د هغې سلوشن څنګه راوباسي. دا چې کوم دی د ارټیفیشل انټیلیجنس کار دی. وای اے آی میټرز ټوډے؟ د اے آی دومره اهمیت په اوسنۍ زمانه کې ولې دی؟ د ټول نه اول په دې کې راځي هیلث کیر راځي. کوم چې مختلف نن سبا داسې اے آی سسټمز جوړ شوي دي چې هغې په ذریعه سره مونږ ډیزیزز پریډکټ کوو. مطلب بیماریانې معلومو، آیا دته بیماري شته یا دته نشته. ډرګز معلومو، ډرګ ډسکوري یا ریډیالوجي کې دا یوز کېږي او په پیشنټ مانیټرینګ کې فار ایگزامپل بریسټ کینسر شو، دا چې کوم دی یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د ارټیفیشل انټیلیجنس په میډیکل فیلډ کې.
او دغه شانتي فاینانس شو. فاینانس مطلب فراډ ډیټیکشن، لکه یو دغه د ویب سایټ دی هغه سرویسز ورکوي یا هغه یو بزنس کوي، نو ته یو داسې ماډل جوړ کړه، یو اي آی سیستم جوړ کړه چې فایند کړي چې آیا دا ریل دی که دا فیک دی، دا دروغ دی که دا رښتیا دي. کمپیوټر ویژن مطلب یو ابجیکټ ډیټیکټ کول په پکچر کې یا په ویډیو کې، یا فیس ډیټیکټ کول، یا د دې مین اگزامپل زه تاسو ته دا وایم چې اکثر چاته پته نه وي، په هغوی پسې ډېر شي فاین ټریفک والا خېجولی که نه. د هغوی مسله دا وي چې هغوی یا بیلټ نه وي لګولی، یا هغوی نمبر پلیټ نه وي، یا هیلمټ نه وي، نو الریډي هغه چې کوم دی د کمپیوټر ویژن په تھرو د ارټیفیشل انټیلیجنس په تھرو باندې هغه اټومیټیکلی ماشین چې کوم دی په دې کې د پولیس هېڅ څه کار نه وي، دا د ماشین اټومیټیکلی کوي. نو ماشین چې کوم دی یا کمپیوټر هغه اټومیټیکلی هغه هلته وګوري چې آیا د ده هیلمټ شته نشته، چې نه وي اټومیټیکلی هغه هلته ډیټیکټ کړي او دله فاین اټومیټیکلی ورکړي. ها دغه شانتې لینګویج اینډ ټیکسټ شو. نو په لینګویج کې راځي لکه څنګه چې چیټ جی پی ټي دی، بیسټ اگزامپل یې دا دی چې دې له موږ پرامپټ ورکړو، هغې نه بیا موږ ټیکسټ جنریټ کوو. روبوټکس دی، روبوټکس چې کوم دی په دې کې هم ډېر زیات مانګ د ارټیفیشل انټیلیجنس یوز شوی دی په سرجیکل روبوټس کې، ویر هاوس فلفلمنټ سسټمس کې کوم ګودامونه چې په هغې کې هم روبوټس استعمالېږي نن سبا بهر ملکونو کې. او دغه شانتي ریکمنډیشن سیسټمز دی. ریکمنډیشن سیسټمز مطلب دا دی که نه تاسو به لیدلی شي کله تاسو ټیک ټاک یوز کوئ که نه، نو تاسو یو ویډیو وګورئ یا یې لایک کوئ یا یې فیورټ کوئ، نو څه ویډیو بعد چې کوم دی هغسې سیم ویډیو، هغسې وایس، هغسې ویډیو یا بل چا ویډیو ایډیټ کړي وایس به سیم وي، یا به هغسې ویډیو وي هغه جنرا چې کوم دی هغه به د ویډیو سیم وي. نو دا ریکمنډیشن سیسټم چې کوم دی دا اصل کې د ارټیفیشل انټیلیجنس په تھرو چې کوم دی دا جوړ دا سیسټمز جوړ شوي دي. types of AI by capability. اوس د AI چې کوم ټایپس دي، ټوټل ټایپس دي، هغه څه دي، هغه څو دي. د ټول نه اول خو نیرو AI ده، ویک AI، کومه چې په نن سباني دور کې ډېره زیاته ده. designed for a single specific task and cannot operate beyond that domain. This is the AI we use every day. په دې AI کې داسې کار کړی که نه چې یو سپیسیفک ډومین وي، یو سیسټم یې جوړ کړی، خو هغه ډومین هغه سیسټم چې کوم دی د ډومین نه بهر هیڅ هم نشي کولی. لیټ سپوز یو سیسټم دی هغه تا جوړ کړی د بریسټ کینسر ډیټیکشن لپاره، نو د دې بریسټ کینسر ډیټیکشن نه بهر به دا هیڅ هم نشي کولی، دا نه په برین کې څه کولی شي، نه په انجری کې څه کولی شي، جسټ د دې کار به صحیح breast tumor detection by example voice assistant, spam filters, image classifiers, recommendation systems وغیرہ دا دي. voice assistant مطلب دا کوم سیری چې شو د آیفون، او دغه شانتي spam filters تاسو به ایمیل کې لیدلی this is a spam email or this is not. نو spam مطلب دغه دی چې دا fraud دی او که دا fraudless email دی. image classifiers already تاسو ته ما ویل، recommendation systems تاسو ته ما ویل. بل دی جنرال AI. دا AI چې کوم دی دا په ریسرچ کې یوز کېږي، زیاتر په ریسرچ کې. جی میں آتا ہوں، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں دا زیاتر په ریسرچ کې یوز کېږي. نو capable of performing any intellectual task to a human can do, can reason, learn and adapt across different domains. اوس دا AI چې کوم دی په دې کې دا زیاتر موږ په ریسرچ کې یوز کوو. لایک چې هیومن څه کار کوي هغه کار به چې کوم دی ایگزیکټلی AI کوي. چې هیومن سم کولی شي د هغه سم کیپیبلیټیز دي، ایگزیکټ پرفارمنس چې کوم دی هغه به یو AI ماډل هم کوي، یو AI سیسټم هم کوي. خو دا فی الحال په تیوریټیکل کې دا پریکټیکل ته نه ده راغلی، داسې دغه نه دي جوړ شوي چې هغې کې چې کوم دی په ریل سیناریوز کې یو AI چې کوم دی هغه د هیومنز نه بایپاس کړي. ها دریم چې کوم دی سوپر AI دی، دا هم تیوریټیکل ده. سوپر AI مطلب دا دی چې دا AI سیسټمز به چې کوم دي دا به هیومن انټیلیجنس سرپاس کوي، مطلب دا به دومره ښه پرفارمنس کوي چې دا به د هیومنز نه ښه کار کوي. او دا پیورلی تیوریټیکل ده، مطلب د دې په نیچر کې فی الحال څه ایگزسټنس بیخي نشته. دا په ساینس فکشن کې موویز کې زیاتر دوی پریزنټ کوي، کوم چې امریکن موویز دي که نه، نو په هغې کې دا سوپر AI یوز کوي. او تاسو به اورېدلي چې ایلن ماسک او کوم سینیئرس چې دي که نه،
هغه وارنینګ ورکوي چې دا چې کوم اے آی ده دا ډینجرس ده. هغه ولې وایي؟ هغه ځکه ده چې د دې مین ریزن سوپر اے آی ده، چې دا اے آی کله هیومن سرپاس کو دا د دې تیوریټیکل نه پریکټیکل ته راغی، نو بیا به انسانانو ته په دې دنیا باندې ډېره زیاته خطره شي. او تاسو به لیدلي چا ایونجرز مووي کتلي که نه، په هغې کې اول صحیح ګوره کومه ټیکنالوژي چې هم امریکنز راوړي اول هغه په مووي کې پریزنټ کړي، نو هغه ټول چې کوم دغه دي د هغوی څه وایي ورته کوم ټیکنالوژي راوړي تاسو به لیدلي هغه ګلاسز چې کوم دي، یا په ایونجرز کې به تاسو لیدلي کوم آیرن مین چې سیسټمز جوړوي او وغیره وغیره که نه، هغه ټول مخکې دي په مووي کې راوړي، د مووي نه بعد چې کوم دی ریالټي ته راوړي. او فی الحال چې کوم څه دغه دي د دوی د امریکن موویز دي، نو دا په جنرال اے آی باندې او په سوپر اے آی باندې چې کوم دی نو دا روان دي. نو میبي hope so in the upcoming some years or some decades we will see general AI and super AI in action. Types of AI learning method was the AI come types دي د learning بیس باندې، نو هغه ولنه دي supervised learning. supervised مطلب دا دی چې یو ماډل دی یو سیستم دی هغه ته ډیټا ورکړي، صحیح شو، او هغه د دې ډیټا نه لرنینګ وکړي او بیا چې دې ته پوس کې نو هغه کیلکولیشن وکړي او هغه سي ډیټا تل پروډوس کړي. ایگزیکټ هغه ډیټا ونی خدا پر ډیټا په شانتي به تل ډیټا پریډکټ کړي. ایگزامپلز د دې ایمیج کلاسیفیکیشن دی، پرایس پریډکشن دی، سپیم ډیټیکشن دی. دویم دی unsupervised learning. unsupervised مطلب دا دی چې موږ ډیټا already نه ټرین کوو. ګوره finds hidden structure in unlabeled data without any prediction correct answer. مطلب دې له به موږ already ډیټا ټرو ډیټا نه ورکو، یو قسم ډیټا وي او دا په دې ډیټا کې دغه فایند کوي، پیټرنز فایند کوي، د دې په دې کې به چې کوم دی دا میچینګ ګوري او هغه سي ډیټا به بیا چې کوم دی پروډوس کوي. لیټ سپوز یو ایمیج دی او هغه کې موږ وایو چې په دې کې پیشو معلوم کړي، دې ته باندې پته نه چې پیشو څه شي، خو د پیشو یو تصویر وي هغه په موږ دغه په دې ایمیج باندې ګرځو الریډي چې هغه سنه دغه میچ شو کنه، سنه سیمیلاریټیز میچ شو، موږ ته وایي چې دا پیشو دی. دغه شانتي ری انفورسمنٹ لرنینګ دی. ری انفورسمنٹ لرنینګ کې څه لیټ سپوز که یو ایجنټ دی یا یو روبوټ دی هغه ښه پرفارمنس وکړو، هغه له دغه ورکا ریوارډ ورکا ایوارډ ول ورکا، فرض که هغه بد پرفارمنس وکړو هغه پنش کا، نو چې کله تر پنش کې دوباره به کوم دی دا ښه پرفارمنس کوي. examples I think د دې unsupervised learning example چې کوم دی customer segmentation دی، anomaly detection. anomaly detection مطلب لیټ سپوز یو مشینری ده کنه یا مشینری او لیټ سپوز یو سرکټ دی کنه، داسې دغه هم جوړ شوي دي سیستمز جوړ شوي دي چې یو سرکټ دی موبایل سرکټ دی هغه ته دغه لور کې اے آی سیستم له هغه ته وایي چې په دې کې مسله څه ده، په دې کې کوم ځای کټ دی یا دا ټول صحیح دی یا دا په دې کې سپورټس خراب دي. د دې بل ری انفورسمنٹ لرنینګ ایگزامپل چې کوم دی گیم پلیئنګ دی، الپاگو دی، روبوټکس کنټرول شو، اټونومس ډرایوینګ شو، کوم ډرایوینګ چې کوم دی د ری انفورسمنٹ لرنینګ باندې کیږي، صحیح شو. گیم پلیئنګ چې کوم دی د الپاگو د دې هیستوري دا د چې دا اولنې گیم دی چې دی هیومن سرپاس کړو گیم دی، صحیح ده، مطلب د هیومن نه ګټلې و. د اے آی لینډسکیپ اوس اے آی چې کوم دی دا جوړ لسنه دی، په دې کې مین ټاپکس دي، په دې کې مین کنسپټس دي. already تاسو ته ما ویل چې دا چې کوم دی سیمولیشن اف هیومن انټیلیجنس دی بای ماشینز، چې ماشین له موږ صلاحیت ورکړو چې هغه د انسانانو په شانتي بیهیویرز شو کوي. ماشین لرنینګ. ماشین لرنینګ څه ته وایي؟ ماشین لرنینګ چې کوم دی په دې کې به دې له موږ ډیټا ورکو، صحیح شو، او الګوریدم به په دې موږ اپلای کو، هغه الګوریدم به چې کوم دی د دې ډیټا نه یادول کوي او ډیټا به موږ له پروډوس کوي. بیا ډیپ لرنینګ دی. Deep learning multi-layer neural networks that automatically extract features from raw data powers modern AI breakthroughs. Deep learning دا کار کوي کنه چې په دې کې مونږه یو نیورل نیټورک سي څنګه چې د هیومن برین دی کنه دا یو سیستمي، صحیح شو، په دې کې مونږ نیورونز جوړ کو، په هغه نیورونز کې بیا مونږ ډیټا سٹور کو او بیا په دې نیورونز له مونږ نور کم انپوټ ډیټا چې دا غول ورکو او دا مونږ ته پریډکشن نه کوي. فی الحال په دې باندې تاسو ذهن صحیح کار نه کوي، خدای یو جنرال اوورویو ده، ان شاء الله د دې نه بعد به بیا چې کوم د مخ کې چې کله تاسو مخ کې لاړ شي په دې هر څه باندې ممزه کوی. Computer vision چې کوم دی understanding images and videos دی already discussed. NLP
processing and generating language. Natural language processing چې کوم دی په دې کې به مونږه natural language ډیل کوو صحیح شو چې natural language به understand کې څنګه او د natural language په شانتي production به څنګه کوي. روبوټکس دی اټونومس فزیکل سیستمز دی چې په دې کې مونږه ایجنټس روبوټس ورکو او هغه د چې کوم دی بیا سپیسیفیک ټاسک هغه له ورکو. فار ایگزامپل څنګه چې تاسو ته ما وی چې ری انفورسمنٹ لرنینګ روبوټس زیاتره چې کوم دی هغه په ری انفورسمنٹ لرنینګ باندې کار کوي. ایکسپرټ سیستمز چې کوم دی دا یو ډیر نوی ټرمز دی چې دا ډیر کم استعمالي. دا یو داسې سیستم دی کنه چې دا به د یو خاص په یو خاص ډومین کې به دا دننه کار کوي. د دغه ډومین نه بهر به چې کوم دی د هیڅ کار نه وي. فار ایگزامپل یو سیستم وي که نه اګین برسټ کینسر ایگزامپل زما ذهن ته راځي نو یو سیستم دی هغه صرف برسټ کینسر ډیټیکټ کوي. د دې برسټ کینسر نه علاوه به دا هیڅ څیز نه ډیټیکټ کوي. دا یو ایکسپرټ سیستم دی. یور لرننګ روډ میپ اوس تاسو به ارټیفیشل انټیلیجنس یادوئ څنګه. ارټیفیشل انټیلیجنس مین کوم درې سیړیانې چې دي اولنې پایتن دی دویم مشین لرننګ دی دریم ډیپ لرننګ دی. اول به پایتن یادوئ بیا به مشین لرننګ یادوئ بیا به ډیپ لرننګ یادوئ. دا سټپ بای سټپ چې کوم دی دا پروسس دی. ها اوس پایتن چې کوم دی دا د دې فاونډیشن دی. په دې کې به مختلف تاسو دا یو لینګویج دی چې په دې لینګویج کې موږ ارټیفیشل انټیلیجنس لیکو او کمپیوټر له ورکو صحیح شو. په دې باندې په ذریعه سره موږ ماډل ټرین کوو. ها مشین لرننګ الریډي تاسو ته ما ویل چې په دې کې الګوریدمز وي. هغه الګوریدمز موږ په ډیټا اپلای کوو او هغه الګوریدمز چې کوم دی دغه ډیټا نه بیا لرننګ وکړي او بیا دغسې ډیټا چې کوم دی هغه پروډیوس کوي. دریم دی ډیپ لرننګ. ډیپ لرننګ کې چې کوم دی نیورل نیټورکس وي او نیورل نیټورکس چې کوم دی دا څه کار کوي. نیورل نیټورکس چې دا په دې کې الریډي ډیټا پرته او دا نوره ډیټا یاد کړي صحیح شو. هغه ډیټا مطابق ځان ایډجسټ کړي او نوره ډیټا چې کوم دی دا پروډیوس کړي. CNN RNN transformers دا ټول د ډیپ لرننګ کنسپټس دي. ان شاء الله دا به بیا مخکې ډسکس کوو. What is next? In our next video we dive into Python. Next video کې موږ Python ډسکس کوو او Python چې کوم دی دا غي سیټ اپ دا غي انسټالیشن دا غي ویریبلز ډیټا ټایپس بیسیک اپریټرز او تاسو به چې کوم دی اولنې کوم Python سکرپټ چې هغه به تاسو ان شاء الله لیکئ. تاسو به د AI لینګویج چې کوم دی هغه سٹارټ واخلئ او AI لینګویج چې کوم دی تاسو د هغې د یادولو هغه پریکټس به سٹارټ کړئ صحیح شو. نو دا و زموږ نننی لیکچر او انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به زه تاسو ته د پایتن نه سٹارټ اخلم. پایتن انټروډکشن انسټالیشن وغیرہ ټوټل به زه تاسو ته ویم او زموږ زیاتره فوکس به دا خو خیر تیوریټیکل لیکچر ځکه چې دا اورویو وه خو انشاءالله پای کې به اولنی پارټ چې کوم یې تیوریټیکلي دویم به یې پریکټیکل به انشاءالله زه تاسو ته په خپله ټایپ کوم او تاسو ته به بیا ښیم صحیح ده. نو تاسو به اول تیوریټیکل یادوئ بیا به زما سره سره چې کوم دی دغه شانتې په خپله ټایپینګ کوئ او پریکټس به کوئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.